ويمكن جعلهما من قبيل التمثيل المفرد وهو أن تأخذ أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها. ويمكن جعلهما او دا هم ممکن ده چې دا دواړه تمثیلین وګرځولی شي من قبیل التمثیل المفرد د قبیلې د تمثیل مفرد نه، معنی تشبیه مفرده تشبیه مفروقه دا ممکن ده. یمکنو کې کمزوروالی ته اشاره وکړله ځکه لفظ د امکان معنی ایله ممکنه ده. بری و ظاهرو ویلو چې تمثیل مؤلفه کې نبیا هغه ظاهره ده. پوهېږې یو خو دلته حافظ صاحبو بیا به څه ګوري هرې مشبه له به مشبه به پوهېږې او هلته خو دا څیزه نشته دی، بس هیئت ته یو نه منتزع کوو بل هلته چې کوم غرابتو او ناشناوالی و چې هغه د اعجاز القرآن سره ډېر موافق و هغه به دلته فوت شي. پوهېږې دلته پکې څه غرابت او ناشناوالی رانغی خو بس یو څیز بل څیز سره بل څیز سره پوهېږې. نو ځکه یمکنو لفظ سره ممکنه ده چې دا دواړه وګرځولی شي من قبیل التمثیل المفرد وهو تمثیل مفرد او مفروقه دا ده ان تأخذ اشیاء شفی صاحب ته به راوالی یو څو څیزونه فراده ځان هر یو به د بل نه جدا جدای. هلته به مجموعه وه او د هغه مجموعې اجزا به آفس کې یو بل سره ضم او فیوس او دلته او فتشبهها د دکې اشیاء فراده تشبیه به ورکې بامثالها د خپلو امثالو سره كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور. رون او روغ دا برابر ندی، ظلمات او نور برابر ندی، ذل او حرور برابر ندی. نافذ صاحب دی ټولو صورتونو کې مشبه نشته دی. ها څه نشته دی؟ مشبه به ده. د کافر تشبیه د اعما سره ورکړي، د مؤمن تشبیه د بصیر سره. وما یستوی الکافر والمؤمن، کافر او مؤمن څه نه دي؟ هغه کافر چې هغه د اعما په شان دی او هغه مؤمن چې هغه د بصیر. ولا الظلمات ولا النور ولا الظلمات د باطل تشبیه ورکړی حافظ صاحب ظلمت سره پوهېږې او د حق تشبیه ورکړی د څه سره نور سره. مشبه به شته مشبه تاسو وختي ووایئ که نه یمکنو سره یې ځکه ووایي چې مشبه به ګورئ. اوس د ثواب تشبیه ورکړی حافظ صاحب د ذل سوري سره او د عقاب او د سزا تشبیه ورکړي د حرور سره. حرور ګرم باد دی، ګرم چې کم د شپې راوالوځي په ګرمۍ کې او خلق ترې ډېر تنګي، سموم د ورځې او حرور د شپې ناغه د انسان دپاره تکلیف یې که نه لکه عقاب چې څه دی. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات نو د عالم تشبیه ورکړی د څه سره؟ د حی سره، ځکه علم حیات. او د جاهل تشبیه د میت سره ورکړی ځکه جهل موت دی. پوه شولې؟ نو د هغه تشبیه مفروغه شوله. ها امثال به امثالو ته مخامخ کړي. پوهېږې کافر د اعما ته مخامخ، مؤمن د بصیر ته مخامخ. پوهېږې کفر او باطل ظلمت اقول د امرؤ القیس شو. یصف العقاب، عقاب مرغی دا فیسه دی مرغی خوري خو په مرغو کې صرف د مرغو زړه نه خوري. ها نور ټولې وخوري صرف نو زړه ولا روغ پرېږدي او د د جالې په خوا کې زړونه پراته وي. ها
نو بعضې زړونه تازه پراته وي معنی تازه مرغۍ خوړلي جو زړه یې څه تازه او بعضې وخت شوي نه هغه زړه وچ شوي ها پوهېږې نه کوم حفیظ صاحب چې تازه زړه دی روغ زړه دی اوس یې تازه مرغۍ خوړلې د هغې تشبیه یې د عناب سره ورکړې مخرڼۍ نه هغه تازه یې ښکلې او چې کوم زړه وچ شوی دی ورځې شوي دي د هغې تشبیه یې د ردي کجورې سره کجوره وچه هغه بېکاره غونده نه دا چې پړې شوي که نه هغې سره تشبیه ورکړې ده نو دا هم تشبیه كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والخشب البالي كأن قلوب الطير گویا چې د مرغو زړونه په داسې حال کې چې دا زړونه رطبا ويابسا تازه والی او وچ والی لامده والی اسه والی لدى وكرها د جالې په خوا کې د عقاب د جالې ته به وایې چې دک زړونه العناب دا څه دي والخشب البالي او یا هغه کجوره چې کومه زړه بېکاره کجوره پوه شولې لنالن لاکت اشاره ورکړې وقد شبه القلب الردب بالعناب کم زړه چې تازه دی د هغه تشبیه د عناب سره او الیابس بالخشب البالي او کم چې زوړ شوی دی ورځې شوي دي وچ شوی دی نو هغه د خشب بالي زړه کجوره دې دې پورې پوه شولې دا خو تشبیه مفروقي تعریف وکړلو او بیا درته دوه مثال یو د آیات کریمه نه بل د شعر نه اوس هغه یمکنو سره دا ولګی ویمکنو جعلهما په دې دواړو آیتونو کې دا دواړه تمثیلین ممکنه ده چې تشبیه مفروق شي څنګه به شي نو دا به تصویریه ده صورت بیاني پوهېږئ د تمثیل مفروقي په آیات کریمه کې څنګه به بأن يشبه اوس په دنه عبارت ته ښه ګورئ ښه افیس مشبه شته دی خو مشبه به نه مشبه براوباسي مشبه به شته دی په دواړو آیاتونو کې موږ مخکې ووایو که نه بأن يشبه في الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا دا تمثيل أول دا دي کې به افیس تشبیه ورکړلی شي ذوات المنافقین یو مشبه راویستل افیس د منافقانو چې کوم ذوات دي د دې تشبیه به ورکړلی شي بل پوهېږئ به خبره هغه چا پورې چې هغې اور بل کړي نو دک مستوقدین او دا منافقین دا دواړه ذاتونه د یو بل سره یو شان دي مشبه مشبه به یو مشبه بل پوهېږه به خبره باندې څنګه یو شان دي مستوقد هم یو رڼا ځان ته ولګوله او منافق هم د ایمان یو رڼا ځان ته منافق په ایمان او په کلمې د خولې سره ځان د مضراتو نه بچ کړو او دغه مستوقد په دک کې رڼا سره ځان نو ګوره تشبیه ورکړی دی په اول کې ذوات منافقین بالمستوقدین نو ذوات المنافقین مشبه او مستوقدین یو شو و اظهارهم دا به فسه په ذواتو باندې عطف شي دا ایو شبه د فار بنای به فاعل شي ها ابل مشبه شو او تشبیه به ورکړلی شي د دې د اظهار ایمان لره ایمان دې ښکاره کړلو د دې تشبیه به چا سره باستيقاد النار اور بلولو سره دا باستيقاد النار بالمستوقدين عطف شي مشبه په مشبه باندې او مشبه به په مشبه به باندې دو شلو ومن تفعوا به ومن او هغه چې دی منافقان او هغه سره فائدہ حاصل کړله اغه من تفعو به سشی ده دا من بیان ده من حقن الدماء چې هغه د وینو محفوظ والے ده وسلامت او د اموال بچاو ده ول اولاد او د اولادونو وغيره افیس دا من تفعو ټول مشباش فزوات المنافقین او دکې بنخه فزوات المنافقین معنی څه شلو عطف او باذاءه النار باب مشبه به داخلي کې دا
کومه فائدہ چې دی حاصل کړله نو د دې مثال د هغه اضاءة النار دی د هغه اور د رڼا کولو رڼا فائدہ ده کنه ما حول المستوقدین درې شولو وزوال ذلك دا عطف ته په منتفعو باندې یا په ذوات المنافقین یا فقری یا په وعید باندې دا ایو شبه دا لاندې شو دا بل مشبه ده افی سیب د دې زوال د دې دی منافقانو چې دا کومه فائدہ حاصل کړله د وینې حفاظت د مال او د اولاد حفاظت دا سیس د دین څه شولو پوهیږي وزوال ذلك عنهم ورپسې اے دا خبره د دین څه شوله زائل شو پوهیږي او دا چې د دین زائل کېدو والا دا زائل شوله نو ولې زائل شوله باهلاکهم کې دا با سببیه ده دا غبا مشبه به والا نه ده چې پاغه داخله دا سیز د دین ولې زائل شو یا هو باهلاکهم الله تعالی دې سکړل هلاک و افشاء حالهم یا راس شول و افقائهم بالخسار الدائم او الله تعالی دې په همیشه خساره کې فری خودل او په عذاب سرمد او دائمه کې پوهیږي اے دا کومې فائدې چې دی واغستلې دغه فائدې د دین لاړلې وینه محفوظ او مال محفوظ او اولاد محفوظ اول ترنه لاړلې بس یا خدای هلاک کړل او یا هغه ایمان ختم شول او راز ښکارا شول چې دا منافقان وایي نو څه مطلب دا کومه فائدہ چې دي ته حاصل او ذات لاړه د دې تلو تشبیه ورک مشبہ باطفاء نارهم پمړ کول ده دغه مشبہ به والذهاب بنورهم او دا غي درنا د دا فی سب د اول تمثيلي چې کوم دین خلاصه شولها ذوات المنافقين یو مشبہ اظهار الايمان دو مشبہ من تفعو به دري زوال ذلك سلور نو سلور مشبہ راويستلې او مشبہ به وی کويږي دا په اول آیات کریمه کې څه شول تشبیه مفروض ویږي وبالثاني وسدویم آیات تلاش بأن يشبه في الأول بأن يشبه في الثاني تشبيه باور کړل شي د چا انفسهم دديده انفسو باصحاب السيء باران والا او کا سيء او کا ذوي سيء او نو دا منافقانو دا زوات فی السبدا مشبہ دا دی انفس مشبہ او اصحاب السیب اصحاب السیب موجود دے مشبہ نوا امونگ راویس یو شلو و ایمانهم بی ای شبہ ایمانهم دا دی دا ایمان تشبیح باور کرلیشی کم ایمان المخالط بین بالکفر والخداع چاگا دا کفر و دا خداع سرہ مخلوط او ګډ وډ دی هغه ور سره ګډ دی دی ور سره ګډ په نه شولې نه ایمان د دې مشبہ خو کم ایمان مخلوط دی چې یو خادعون الله والا او انؤمن کما امن الصفهاء دغه ایمان ها دا مشبہ دا نو هب آیات کې د دې تشبیه ور کړل به سیب د چا سره د داسې باران سره فيه ظلمات ورعد وبرق دا من حيث سره په وجه شبه تزګي اشاره من حيث انه وان كان نافعا اگر چې په باران في نفسه نافع ده باران هو فائدناک شی ده ولكنه لما وجد في هذه الصوره شکل په داسې شکل کې موجود شي چې دا تیریږي دا ګړدا او دا پړقا ده نه عاد نفعه زور نه ایمان ډیر خشه ده او ډیر فائدناک شی ده او زړونه به ژوند کیږي خو چې په داسې شکل موجود شي چې کفر او سی ور سره خدا نبي اخو د ضرر ده ونفاقهم بلا مشبہ د دې نفاق فی السب د دې اے پخله یوا پزړه بلا ظاهر یو شان باطن بل شان ادا نفاق ولی کی
حذرا دا مفعول له دی د نفاقهم د فارها د وجد ځان بچ کولو نه چې دی ځان بچ کی ان نکایات المؤمنین د مؤمنانو د زخمونو نه چې مؤمنان راته تکلیفونه رانه کی د دې نه شو نو دا نفاق کی مانن اغي په مخ کې د ایمان اظهار کی وما یترقون به من او هغه چې راضی وما یترقون به او هغه مصیبتونه چې ورکول کېږي من هغه چاته سواهم چې د دین علاوه دي من الكفرة وما یترقون بش معلوم صيغه ها وما یترقون به او هغه چې د مؤمنان رسی یصيبون په معنا او هغه چې د مؤمنان به هغه مالرا ما یترقون به کوم سیس چې د مؤمنان رسی من هغه چاته سواهم چې د دین علاوه دي منل اغي لسټونه وخی کنه لاغي مالونه اخلي حربي دي کنه او ښکارا کافر دي نه چې کم مصیبتونه غ نور ته مؤمنان رسین دی وای چې د دین په دې نفاق سره ځان بچو حذرا عن نکایات المؤمنین او حذرا عما یترقون به من سواهم من الكفره په پښولې نو دا مشبہ شلو دا نفاق بجعل الاصابع فغرزولو د ګوتو فیل اذان او دی چې دا ګوتې په وګونو کې دی دا باران والا نمینس او حذر الموت په پښولې نو التاغه دا مؤمن د نکایاتونه او دا غي مصیبتونو نه یریږي او دلته دې رګړه ده ادمه په پښولې من حيث انه لا يرد من قدر الله شيئا په دې دواړو کې هر واحد د الله تقدیر نه هیڅ شی نشي کولای واپس کولای الله چې او واړي د دې منافق ده ایمان او دا ایمان نه د کفر به ښکار کې بس غړز به پیراش چې الله مقرر کړی نو وایګه دک شان دغه په وخت کې ګوته خودي دی مشبہ به چې څوک دی اصحاب السیب او الله با د څنګه دراولي زړه ګوته نه وي ولا يخلص ان خلاص ولا ولا يخلص او دک کار نشي خلاص ولا مما دا اغسن يريد بهم چې الله اراده وکي دي ته من المزار الله چې د کم ضرر دي ته اراده وکي نو دا سيزونه د دې تخلیص نشي کولای معنا دا منافقت دي نشي خلاص ولا او دا ګوتې کې خود الله باران ولم نشي خلاص ولا نه پوهیږي بیا راشه وتحيرهم دا مشبہ افیس سب د دې حیرانتیا د چا د دې منافقان پوهیږي لشدت الامر چې کله په خبره شي سخت شي پوهیږي په خبره باندې وجهلهم و دا جهلهم افیس دا بعتب شي په شدت الامر باندې ها د دې دا تحیر چې راځي نه یو خبره سخت شي بل بیا ورته پته نه لګيږي چې خدایا څه چلو کوم او څه چلو نه کوم چې د مؤمن ته ځان مؤمن ښکارا کوم او د بل ته ځان کافر ښکارا کوم پوهیږي نه بیا جاهل شي بما یاتون و یذرون چې کم کار تدیرات لوګي کم پری خدایا په کوم خبره به زما دته مخکیږي چې دی وای چې او د مؤمن دی او د بل ته په کوم خبره باندې چې دی وای چې دی کافر دی او کم یو کار پریدم چې دی راته مؤمن وي کم کار پریدم چې دا بل راته نه پوهیږي چې کینځ شي کنه نو بس دی حیران شي نو د دې تحیر تشبیه ورکړي ده بانهم چې د کباران والا کله ما صادفو چې کله دی عمومي من البرق دا برېخنا او د پړقنا خفقتن یو پړق ویني نه انتهزوها اغتنموها هغه سو غني بس اختا هغه غنیمت وګڼي فرصتن وېګه په خبره بس دغه یو فرصت وګڼي غنیمت وګڼي دی لره یو فرصت خو مع خوف ای یخطف اب سوارهم یا ای یخطف ابصارهم سره د دې يرنه پړک خوشحاليږم چې لګ بلا شمه خو الته ور سره یې چې دا سترګې ورانه وباسي چې زم خو سترګې مې کولاوي نو کولاو خو په سترګې و خرابې
نفخته خطن یسیرا فی سب لګون قدمونه والی پاغي کې لاړ شي ثم اذا خفي وفتر لمعانه بیا چې کله خبره پټش او هغه لمعان کی فتور او کمزوری راشي پرور او رڼا ختميږي ختم شي نبقوا متقیدین بیا دسی باقی پاتې شي متقیدین تبوای چې دا قید شوی دي ها چا تړلې دي دا بیا سره باخوانه شي تلله لا حراک لهم بالکل سنی نو دکرنګي سمچی منافقان حیران دي چې خدای سو کو سفریدو پوهیږي نو دیم دغه ټیم کې حیران شي چې خدای سو کو لګ رفتار وکړه کنه او کنه پځه ودري افیس سبدای په یو انداز باندې تشبیه مفروقه په دې دواړو آیاتونو کې سکړه اوس افیس په دې دویم آیات کې صرف او کسي پدې کې چې کوم نه تشبیه مفروقه درته بیانې خلق په بل انداز کې ها وایي به خبره